فاونډیشن داسې یو داسې اداره ده، زموږ نیت هم دغه دی، زموږ مقصد هم دا دی چې د غریبانو خلکو په دې کې موږ خدمت وکړو. لکه یتیم چې هغه وس نه لري د تعلیم غه موږ د هغه پیسه نور ادا کړو، یا په یو کلي کې سکول نه وي، ګورمنټ هلته سکول نه وي ورکړی، هغه کمیونټي کې موږ د فاونډیشن لخوا خپله هغو ته دا سرویسز ورکړو، هلته کتابونه ورکړو، هلته یو ایجوکیټډ کس پیدا کړو چې هلته هغه کلي ته تعلیم ورکړو. دغه رنګه د هیلت په حواله باندې ډېر داسې خلک شته په لورلۍ کې چې دی د علاج وس نه لري، نو دوی ته به موږ لینک هم ور جوړو، په کوټه کې، په ملتان کې، په کراچۍ کې، هغه دپاره به د کرایې بندوبست هم ورکوو او هلته کوشش کوو چې د ده موږ علاج مفت وکړو. دغه رنګه ډېر دا رنګه خلک شته چې هغه بیماره وي، هغه د یوه روزګار نه وي، هغه صرف او صرف د خدای و در ته ناست وي. نو موږ دا غواړو چې دغه مستحقه خلک موږ سپورټ کړو، دا پیدا کړو او په دې کې موږ د لورلۍ له موږ سره خلک شته. ما چې کومه ورځ اعلان کوئ د فاونډیشن غه 4,000 کسان په دې کې وو، هغو دا راخوښه کړه چې موږ یو فاونډیشن جوړو، موږ دا خدمت جاري ساتو. په سیاست کې لږ تعصب ډېر و، نفرت ډېر و، د یو بلې پارټۍ سره به د روغبړ وکړم تا ته به د شک په نظر کتل کېدل. ځکه ما دا سوچ دا وکړي چې زه پر دې کومه چوکۍ باندې چې زه کښېنستم دا یو ذمهواره د ډسټرکټ کونسل یو چوکۍ وه، د لورلۍ چې کوم غریبان خلک وو، بېوسه خلک وو، ما ته به د خلکو تر مخ غږ نه سو کولی، شرمېدی به، زه به یوازې کم، بیا به ما ته د خپل کور هغه مسله بیان کړه. اوس هم موږ دا ټیم ما چې چورته ووایي، ما چې کوم سوچ وکړي چې زه داسې اداره جوړه کړم، داسې فاونډیشن جوړ کړم چې زه ډونر پیدا کړم، زه لوکل ډونر هم پیدا کوم، په هر کلي کې زه یو نټ جوړوم، هغه به ما ته د کلي مسایل هم راښیي، له هغه سره سره به هغه موږ ته ډونیشن هم کوي او په لورلۍ کې یو څه داسې ډونر موږ غواړو چې هغه حسب توفیق د میاشتې 15,000 موږ ته راکوی سي، 2,000 راکوی سي، 1,000 راکوی سي. بیا له لورلۍ سره سره د بلوچستان ټولو ضلعو ته زه ځم، زه کراچۍ ته ځم، زه اسلام آباد ته ځم، زه دا غواړم چې زه دونې ډونیشن ما سره خلک وکړي چې زه د دغه مستحقه خلک، د دغه غریبو خلکو، د دې بېوسه خلکو زه د دوی مرسته وکړم، زه د دوی ژوند جوړ کړم، زه دوی له خودکشۍ راوګورم، زه دوی له جګړو له پریشانۍ راوګورم. اصل شی زما خپله نیت صفا دی، زما سوچ قوي دی، مضبوط دی، ما مضبوطه اراده کړې ده او چې د چا څوک پر یو صفا لار رواني، د نیت صفا وي، الله تعالی خپل قرآن کې ویلی دی وي د نیک کار دپاره ته لږ حرکت وکړه، برکت زکې اچوم. دا زما امید دی، که دوکۍ ده، که لورلۍ ده، که کیله سیپلا ده، که کوټه ده، که نور داسې ځایونه دي چې هلته یو وار زه فاونډیشن جوړ کړم، زما د فاونډیشن کار پرفارمنس وخل ته معلوم سي، موږ به د خدمت او په ښه نیت باندې وخل ته دا ورښکاره کوو، دا امید لرو چې هغه سرمایهداره خلک له موږ خپل وس نه سپموي، موږ سره همت کوي. بالکل لورلۍ یو سیویلایزډ ځای دی په بلوچستان کې، له کوټې بعد دویم سیویلایزډ ښار لورلۍ ده. د لورلۍ ځوانان کوآپریټیو دي، هغه موږ سپورټوي. ما ته یې ویلي هم دي، ما ته یې ویل چې تا دا ډېر زورور یو قدم واختی، موږ له تا سره شانه به شانه ولاړ یو، موږ هر وخت هر څونې تعاون در سره کوو. زنده باد د لورلۍ د ځوانانو سوچ او د دوی چې کوم قدم له ما سره اخلي یا له ما سره همت کوي، دې ته زه آفرین ویم.